صلی علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. راغلی وو د الخدمت فاونډیشن ډیزاستر ټیم چې کوم د خپل پوره ټیم او خپل رضاکار ټیم سره هغه نن راغلی دی ډاګي مکرم خان ته. ډاګي مکرم خان کی پاغه ځای باندې ولاړ دی، پاغه پوزیشن باندې ولاړ دی چې کوم ځای کې بیګا سیلاب چې کوم زموږ په مخ کې د درې کورونه چې کوم دی هغه بالکل ډوب کړل. او که تاسو ته زموږ کې نه خو نو دا مخامخ چې کوم سیلاب راغلی دی، کوم بیګا چې کوم حالت تیر شوی دلته کې نه دی سیلاب د دې د ترو چې کوم ادا د خیالي د ترو چې کوم ادا د دریاوي پنځکولا ورته ویل شي د دې را ترو چې کوم دا بالکل ډایرکټ د کلی باندې دا او دا دلته کې د سیډوال د نه موجودګي په وجه باندې د قبرستان ته د کورونو ته چې کوم دی انتهایی نقصان ورسېدو. دا غي مین وجه چې کوم دی مین د چې کوم سیفټي وال دی نه دا نشته دی. زما د موجوده اډمنستریشن نه او سره چې کوم زموږ منتخب امیګان دي امپیګان دي زما چې دی وخت هغه ټول چې څومره ترقیاتي کارونه دي ډیولپمنٹ کارونه دي هغه ټول روس پکې ټول نه مخ کې چې کوم دی دلته کې راشي د ډاګي مکرم خان ته دی راشي د دې خلکو دی په دې درد کې شریک شي د دې پر زخمونو دی مرهم پټه کیږي ځکه چې د داخله چې کوم دی نن په تکلیف کې دي چې دې نه دا تقریبا چې هغه پول شروع شي او دا شاندا سیفټي وال چې کوم دی دا په دې رقم باندې وړي چې دا کلی د نوم روان وخت بچي او دا قبرستان هم دی نه بچي. ټول هغه خبره ته کوم چې نن زموږ اډمنستریشن زموږ منتخب ام پی ای امنه زموږ چې کوم چیف منسٹر دی علي امین ګنداپور سے بغو درخواست دی چې هغه په دې خبر باندې اکشن واخلي او زما دا خبره چې کوم دی سیریس واخلي دا یو سیفټي وال دی کې کنن د دې سیفټي وال اون کړی شو را روان کال چې کوم دی یا را روان په شکل چې کوم دی چې کوم کې بارانو میاشته په هغه میاش کې د دې ډاګي مکرم خان چې کوم خلک دي نه دا ټول تاسو په وبو کې ډوب ویني او دا خلک چې کوم دی د دې خیالي د وجنه دا چې کوم دی انتهایی په مشکل کې وي او هغه غړو چې دا چې را کوم دا سبارا پاسو او به راځو نه دا خلک چې کوم دی د دنیا د جانونو زیات شي په دې کې بیا روس چې کوم دی موږ ډیر زیات وایو او کوو موږ د دې سره پیغام کو درد کې شریکيږو دا غو مخ کې احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي دا سیفټي وال پکار دي او دا سیفټي وال چې کوم دی دا د کلی لپاره د علاقې لپاره دا ډیر زیات ضروری ده. چې کوم نزدیک کوم قبرستان دی هغه قبرستان چې کوم دی نن د هغه خلک را پاسېدلې دي د هغه خلک راوتی دي خپل مدد آپ چې کوم دی دا خلک لګیا دي د خپل مړي چې کوم دی د خپل والدین چې کوم دي د خپل خلک چې هغه دوی زموږ ته نږدې خلک دي نه هغه د جنو باسي مونږ ولې چې دې کې تقریبا 15-20 قبرونه چې کوم دي د سیلاب او دا بیګا یوړل او د دې روح هم چې کوم دي وخت په دې طرف باندې دا باقي چې کوم دي وړي خدا د ډاګي مکرم خان خلک چې کوم دي نه دا بالکل خپل مدد آپ لګیا دي. زما د حکومتي مشندري ته هم درخواست دی چې زمونږ اډمنستریشن چې کوم دی بالکل په دې خبرو باندې بالکل ځان غلي کړی دی د دې خلکو هیڅ قسمه تاسو لرانه لیدو د ټیمې سره چې کوم دی هر قسم اوزار موجود دی هر قسم مشندري موجود ده. ټیمې زمونږ مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب ته درخواست دی چې د ټیمې چې څومره مشندري دي چې هغه دلته کې فورا هغه اویلیبل کی هایر کی دا خلک لګیا دي په خپل خپل مدد آپ چې کوم دی دوی لګیا دي دا پر سسکور باندې په بلچو باندې چې کوم دی دوی لګیا دي هغه خپل مړي چې کوم دی هغه وباسي او د دې ځای نه تقریبا 55 کیلومتر کې دا هغه شپ کوي. نو یقینا دا ډېر زیات د افسوس خبره ده چې را زمونږ په داسې ملک کې په داسې ځای کې چې هغه د اسلام په نوم باندې کولو شوی دی د کلمې په نوم باندې کولو شوی دی چې دلته کې د مړي او د قبر د دلته کې باقاعده یو احترام دی یو ادب دی او د هغه ادب او د احترام په وجه باندې نن خلک لګیا دي د داګي خلک او د ډاګي مکرم خان خلک چې کوم دی خپل ضعیف العمر خلک چې هغه نن 10 کاله 15 کاله مخکې حتی تر دې چې د نن 10-15 دن مخکې په دې کې چې کوم دی هغه مړي ښخ شوی دي او هغه چې کوم دی نن هغه په خپل باندې چې کوم دی مجبور دي خو د هغه په وجود هم چې کوم دی د بار د میډیا پر اتلو باندې د بار چې کوم دی زمونږ خلکو ته د شانتي واړو ویلا کې کول باندې خو زمونږ اډمنستریشن چې کوم دی هغه د ټس نمس نشو تر اوس ساده پورې د ماشينري چې کومه د دوی صرف د نمایش د پاره درلته کې خو د استعمال د پاره نه دی خو دی د خدمت فاونډیشن د زاکار هم راغلي دي او خپل امبولانس سنټر ته کې سرویس چې کوم دی هغه اویلیبل کړی دی او لګیا دي د دوی سره چې کوم دی د دې مړو په خپل کې هم مدد کوي او دې سره د مړي ولې دې ځن چې کوم دی نه شپ کوي دغه ته دا بل ترناب چې کوم او چې مبارد قبرستان دی الته ولې شپ کوي. زما د خاص بداوی چې را دي خلکو باندې او درد او تکلیف ته او هغه تکلیف کې نن مونږه چې کوم دی دا خلکو لیدل نه پی ایز لیدل نه مینه لیدل زما وو تم درخواست چې د الله بندگانو د خلکو سره نن نو درې کله به درېږي دا خو هغه سيزونه دي چې مطلب دا د وخت خلکو سره درېدل پکار دي دا خلکو چې هغه شاول راشي او په دې باندې چې کوم دی شروع کې دا هغه اسانتیا برا پیدا شي دا خلک به خپل مړي چتای او دې ځنه به کوم دی ځنه بل ته چپکي او دا ډیره ضروري هم دا ځکه چې
په اسلام کې او موږ په دې خبر باندې ایمان لرو زموږ عقیده زموږ ایمان دا دی چې موږ خپل مړي په ډېر په ادب سره ډېر په احترام سره هغه د ځمکې ته سپارو او بیا به چې کوم دی د هغه ځای د هغه څیز او د هغه مقبرې او د قبرستان د احترام او ادب هم ساتو. جزاک الله فی الدارین احسن الجزاء.